پلاستیکي دي نو هغې ته به اور ورته کو او هغه د پلاستیکو چې کوم څاڅکي دي هغه به د هغه په ملا باندې کول او د هغه نه ویډیو کړی و چې یاره زر تر زره تاسو پیسې څومره چې هم د پی ټي آی ورکران دي یو ډېر زیات اهم او لازمي پیغام در سره شریک کوم. وختي تاسو سره ما یو ویډیو شریک کړه جناب شیر افضل مروت صاحب د پی ټي آی چې کوم د نستوڼي ماران دي. شیر افضل مروت صاحب یې دومره خفه کړی او دومره په عذاب کړی چې هغه باقاعده په خپل چې کوم آفیشل پیج دی نو په هغې باندې دغه پیغام جاري کړی دی سیټ کې تاسو ته ښکاري چیرې زه کوم خپل مهم دی په سند کې او په کراچۍ کې نو هغه زه په ځای باندې ودروم او زه واپسي کوم. خو الحمدلله ثم الحمدلله جناب شیر افضل مروت صاحب له به مونږ داد ورکو هغه د داد مستحق دی. هغه چې کوم خپله فیصله ده نو هغې واپس واغسته او د جناب عمران خان صاحب چې کوم میشن دی نو هغې مخ په وړاندې بوتلو عهد یې وکړو او الحمدلله واپس چې کوم کنونشن دی نو هغې جاري وساتلې. په دې درمیان کې ملګرو د بیرسټر ګوهر علي صاحب چې کوم بیان دی نو هغه هم مخې ته راغلی او جناب شیر افضل مروت صاحب په دغه بیان باندې عمل درآمد وکړو. جناب بیرسټر ګوهر علي صاحب دا خبره وکړه چې زمونږ چې کوم کپتان دی زموږ چې کوم عمران خان صاحب دی نو هغه په جیل کې په دې وخت کې په تکلیف کې دی خپل تکلیف تیری نو موږ له پکار دی چې د هغه کوم میشن دی په دې وخت کې موږ چې کوم د پارټۍ اختلافات دي که یو سړی اختلافات ساتي نو هغه د یو بل ترمنځ ساتي د پارټۍ په لیول باندې دغه چې کوم اختلافات دي هغه د مخې ته نه راوړي. ډېر غټه غلطي چې کوم دغه حامد دی که هر څوک دی زه خو دغه کسان پیژنم هم نه. موږ عمران خان صاحب پیژنو او د عمران خان صاحب سره چې بیا څوک ډېر زیات محبت ساتي او په دې پارټۍ کې د عمران خان صاحب چې کوم میشن دی هغه مخ په وړاندې بوځي نو موږ صرف هغه کسان پیژنو او په هغې کې جناب شیر افضل مروت صاحب په سرپرست باندې دی الحمدلله. نو موږ شیر افضل مروت صاحب پیژنو او چې کوم د دې پارټۍ دپاره قربانیانې ورکوي نو موږ هغه خلک پیژنو. نو الحمدلله ثم الحمدلله شیر افضل مروت صاحب هغه خپل چې کوم میشن دی نو هغه مخ په وړاندې باندې د بوتلو واده وکړه چیرې زه به دغه خلکو خبرو ته هېڅ سوچ فکر نه کوم بیرسټر ګوهر علي صاحب خبره باندې عمل وکړو. بل چې زه ستاسو سره کوم اهم پیغام شریک کوم نو هغې پښتنو سره زما دا پیغام لازمي مخکې شیر کوي. هغه پکې را منشن کوي کوم چې د پیپل پارټۍ سره تعلق ساتي کوم چې د زرداري او د بلاول سپورټ کوي چیرې دا زموږ د پښتنو لیډر دی او دا د هغه مرسته کوي نو زه هغوی ته صرف او صرف یو خبره کوم چې کوم د سند اغواکار دي چې همیشه چرته به تاسو داسې نه کتلی چې د سند اغواکارو چرته یوه ویډیو جاري کړه او په هغې کې یو پنجابی نیولی پنجابی هم زموږ مسلمان ورور دی په هغه هم مونږ خفه کېږو دا نه چېرې مونږ غواړو چې بس پنجابیان دې نیسي او د هغوی سره د هغه کردار کوي چې هغه د کولو نه وي. خو چې کله هم د سند د اغواکارو ویډیو راځي نو زموږ یو پښتون ورور چې هغه د دې ځای نه مزدورۍ دپاره تللی پنجاب ته هغه دغې بدبختو نیولی او داسې قسم حالات ورسره کوي چې هغه حالات د بیانولو وینه. تقریبا یو 3 ورځې مخکې په سوشل میډیا یو ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې اوسنۍ خبره ده ویډیو به تاسو له کیدای شي مخې له هم درغلي چې دغې بدبختو زموږ یو پښتون ورور موږ نیولی او هغه پښتون ورور یې تړلی او هغه سره کم کردار کو چې کومې پلاستیکي دي نو هغې ته به اور ورته کو او هغه د پلاستیکو چې کوم څاڅکي دي هغه به د هغه په ملا باندې کول او د هغه نه ویډیو کړی و چې یاره زر تر زره تاسو پیسې راولېږئ ګنې کنی نو موږ به هم دقه شانتې کردار د سره کوو تر هغې پورې چې تر څو پورې موږ ته پیسې نه میلاو شوي. دغه چې کوم د سند اغواکار دي نو تاسو څه وایئ ملګرو چې زرداري او بلاول بټو زرداري څومره وخت په دغه سند باندې حکومت وکړو چې هغوی وغواړي نو هغوی نشي لرې کولی. نو هغې پښتنو ته وایم چې آیا تاسو ته د دغې پښتنو دا سړک او دا تکلیفونه او درد نه ښکاري چې زموږ د پښتنو سره کم کردار کوي دغه خلک او د هغې باوجود هم هغې پښتنو ته وایم چې تاسو د پیپل پارټۍ زنده‌باد نارې وښئ نو تاسو بې ضمیره یې ستاسو ضمیرونه اوده دي چې کوم سړی د پښتون په کار باندې راځي نن هغه سړی سپورټ کوي چې کوم سړی د پښتون عزت مخ په وړاندې باندې بوځي نو بې ضمیرو د هغې خلکو سپورټ وکوئ چې ستاسو په پښتنو باندې هغوی هلته کم کردار کوي او تاسو دلته کې رالګئ او د هغوی د زنده‌باد نارې وهي. خو هغه د سند خلکو هم الحمدلله اوس ضمیر راویښ شو چې زرداري او بلاول بټو د اوسه پورې څومره وخت حکمراني وکړه خو د دغه خلکو په زړه کې ځان له دومره ځای پیدا نه کړو دې سیټ کې تاسو دا ریلي کتلی شئ جناب عمران خان صاحب نه دی شیر افضل مروت صاحب دی کنونشن نه دی جلسه نه ده په لاره کې روان دي او هغه چې کومه ریلي ده نو هغه وګورئ
د جناب عمران خان صاحب سره خلک څومره محبت کوي ځکه چې هغه د دې ملک او د دې قوم دپاره لګیا دی او د دې خلکو ضمیرونه اوس الحمدلله راویښ شو خو د هغې پښتنو په ضمیر باندې ما له جړه او خفګان راځي چې هغوی وسموده دي او هغوی ته د دغه پښتنو لاړ شئ د هغې پښتنو نه تپوس وکړئ چې د چا بچی دغې اغواکارو نیولی او پې کول او د هغوی وس نه رسېدو په کروړونو روپۍ ترې اخیستې اوس هم د دغې اغواکارو په قید کې به څومره پښتانه وي آیا تاسو سره د دې احساس نشته چې تاسو بیا دغه خلک کامیابوئ او شیر افضل مروت صاحب ستا جرت ته سلام ټول پښتانه در سره ولاړ دي موږ در سره ولاړ یو الله جل شانه دې تاله ډېر عمر او ژوند درکړي چې د دغې بدماشانو د کور مخې ته ته لګیایي او الحمدلله هغه خپل کنونشن جاري ساتي او په پارټۍ کې چې کوم هم دغه خلک چې د شیر افضل مروت مخنیوی کوي نو موږ د هغه خلاف یو موږ به د هغې خلاف اواز اوچتو موږ به د هغې خلاف راوچتېږو او شیر افضل مروت صاحب سره به څنګ په څنګ ودرېږو والله دې تاله همت درکړي چې د دغې کم خلک دي چې هغوی بدماشان دي او هغوی همیشه پښتنو ته تکلیف ور رسولی دی نو الله دې په سند باندې هم د دغې خلکو حکومت راولي چې د پښتنو په کار باندې راشي او د سند د عوامو فکر ورسره پیدا شي داسې نه چې بیا تاسو دغه خلک په دغه سند کې مسلط کوي بیا هم ستاسو دغه پښتانه چې کوم مزدورۍ لتلي دي هغوی سره بیا داسې قسم کردار کوي او پښتانه ځي د دې خبرې زه ګوایم چې کوم ډي آی خان ټانک کې چې کوم کس بوتلی او د هغې مشرانو ماته ویلي چې ډي آی جي سره موږ میلاو شو او ډي آی جي موږ ته په دې الفاظو باندې دا خبره وکړه چې دغه کم د سند اغواکار دي نیم د بلاول بټو زرداري سره دي او نیم د زرداري سره دي او موږ په دې کې هېڅ هم نشو کولی تاسو تېره کړئ کلمه چې کوم د پیپل پارټۍ سره تعلق ساتي کلمه دې تېره کړي چې آیا زرداري او بلاول بټو دغه کردار نشي کولی دغه اغواکار نشي لرې کولی د دغه ځای نه خو هغوی په خپل کارم چلی او زما او ستا د پښتون د بچي بیا چې کومه سرمن ترې اړئ او هلته د سرمن وباسي او ستاسو نه پیسې غواړي نو لاړ شئ د ډي آی خان د ټانک د هغه پښتنو نه تپوس وکړئ چې دې خلکو تاسو سره کم کردار کړی دی خو هغې پښتنو الحمدلله خالد به د هغه سند د اغواکارو نه راوستو ځکه چې همت یې وکړو نو زه درته پښتنو منت کوم زاري درته کوم چې دا خلک مه سپورټ کوئ الحمدلله د جناب عمران خان صاحب محبت وګورئ دا ریلي وګورئ دا د جناب عمران خان صاحب محبت دی چې عمران خان صاحب تلی هم نه دی شیر افضل مروت صاحب تلی دی خو انشاءالله ولزي چې د سند نه به هم دغه خلک ورک کېږي خو ستاسو په مرسته باندې زما دا پیغام ډېر ضروري دی نو دا ټولو ملګرو سره لازمي شیر کړئ چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې هواز پاکستان زنده باد عمران خان شیر افضل مروت زنده باد تل دې وي آباد دې زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی لوی الله په امان